د یو کوربه په حیثیت زه ډېر مشکور یم د ټولو نه اول خو زما په پریزیډیم کې لایقزاده صاحب، محمد هاشم غم شریف، ډاکټر عباسین، نصیر بنګر، نصیر په سره شمس محمد، صابر شاه صابر او جمشید علی خان حیدرشي. زما یو ډېر زیات اهم او یو عقیده مې ده. عقیده خو خیر دی د مذهبي ټکي دی، خو زما یو کنویکشن چې تر څو پورې په یو ریاست کې د یو ژبې یا د شعر او ادب قانوني تحفظ نه شي او د هغې دپاره په پارلیمنټ کې یا په صوبایي اسمبلی کې قانون سازي نه وي شوې. تر هغې به موږ همدغه سندرې وایو، دغسې به راجمع کېږو کال په کال او نشستم او برخاستم خبرې به کېږي. نو زما د ټولو نه اول چې کوم معروضات دي، دا خبره ما ته ځکه رایاده شوه چې میر افضل خان د خدای وبخښي د چیف منسټر و او ډېر ذوق و پکې د ادب، د فن، فنون لطیفه. او زه د هغه سره زما د غوندې داسې ازادي غوندې هم وه ته په کراچۍ کې وم چې اعلان شو چې میر افضل خان چیف منسټر صاحب خپل شاهانه انداز کې د یو کس ته اوارډ ورکړو او د هغه نامې سره چې کوم کلي لیکلي وو نو هغه څه حیرانه یې ما نه خو ډېر شو ګورم چې هغه د هغه نامه څه وه، د ناصاف شاعر. نو زما د ناصاف شاعر نه سره په اعتراض نشته، خو اعتراض مې دا دی چې دا به حکم وزیراعلی چې کوم دی اوارډ ورکړی شوی او دا اوارډ چې کوم دی قانوني شکل کې یا انداز کې نه دی ورکړی شوی. دا زه وایم. نو زما د ټولو نه اول چې کوم دی یو خبره دا ده چې قانون سازي دې وشي چې یو خودمختاره اداره چې د شعر او ادب شناخت او د درجه بندي وکړي. او دویم مې دغه د عرض دا دی چې د سرکاري اکاډمیو غړي په سرکاري خرچه خپل کتاب نشي چاپولی او د چیف منسټر او داسې نورو وزیرانو عمل دخل چې کوم دی پکې بلکل د سره نه وي. نو دا به زه له ټولو نه اول دا خبره خپلې پارټۍ ته په کابینه کې ږدم او موږ به دا په خپل د خپلې پارټۍ په منشور کې دا خبره به چې کوم دی باقاعده په خپله حصه کې ضرور وکړو.